نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم سورة بقرة ابتدائی آیتون دی منگو تاسو پزور سبق کی دا قرآن کریم دری قسمہ کمالات بیان کرو کمال لفظی کمال معنوی کمال تاثیر کمال لفظی پدالک الکتاب کے بیان شویو کمال معنوی پلا ریب فیہ کی بیان شویو او کمال تاثیر پہدل للمتقین کی بیان شویو اللہ رب العالمین فرمائی دا قرآن کریم دا متقیان دا پارا دا ہدایت کتاب متقی چاہتے ویلش اغا بندہ چاہا تقوی کی تقوی پمانا دا زان بچ کولو باندی تقوی اصطلاحی معنی او تعریف دادی اغا سیزن نزان بچ کول چی پاخرت کے نقصان ورکی دیتا ویلشی تقوی بیا تقوی علماء فرمائی پدری قسم دا یو تقوی دا اخص الخواص دا چاگی دا گناہنو دا کفر او دا ہر قسم لا یعنی کارن نزان ساتی دا تقوی دا انبیاء کرام علیہم السلام دا دویم قسم تقوی چه دا کبائرو او دا صغائرو نا زان ساتی غٹ گناہونو نا او دا وڑو گناہونو نا زان ساتی کل کلتی وڑو گناہونو کیگی ہم دا دا متقیانو مومنانو داوی حال او دریم قسم دا تقوی چی دا کفر او دا شرک نزان ساتی کلتی غٹ گناہون کیگی کلتی لوینا علاوہ وڑ گناہون ہم کیگی دا گناہون نزان ساتی خوبیا ہم کل وڑ گناہ او کل لوی گناہ دا تنکیگی دا حالت دا عام مسلمانانو دا کفر او شرک نکی البتہ گناہوں نتی کی اللہ رب العالمین فرمائی چدا قرآن کریم دا ہدایت کتاب نو ہدایت دا ہر چاہ دا پارا دی لیکن پید اخیستن کے خلق اغا متقیان بیاد متقی دا پارا قرآن کریم کی شپک شرائط او صفات بیان دی بعض علماء دا پنزگر جی امام اہل سنہ شیخ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ دا شپک ذکر کری دا متقی با پنزو یا شپک صفات بیان شی او باخرہ کی بعد متقیان و کامیابی دا دنیا او دا آخرت کامیابی بیان شی اولنی صفت دا متقیان دا پارداد چیدیب ایمان بالغیب ساتی دیم صفت دا متقیان دا پارداد چیدیب منزون خیال ساتی او دریم صفت دا متقیان دا پارداد چیدیب اللہ کم مال ورکڑی دا بد اللہ دا رضا دا پارا خرچ کی سلورم صفت دا متقیان دا پارداد چیدیب پا قرآن مجید او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث و ایمان ساتی پنزم صفت دادی چی پا مخکنو اسمان کتابون با ایمان ساتی
او شپږم صفت دا ده چې اخرت باندې به یقین ساتي چې دا شپږ صفات په چا کې راغلل د دوی دپاره نتیجه دا ده چې دوی ته د کامیابۍ سند او سرټیفیکیټ ملو شو دنیا کې هم دوی کامیاب دي په آخرت کې هم کامیاب دي متقی دپاره اولنۍ صفت چې دی به ایمان بالغیب ساتي هغه څیزونه چې د مشاهدې نه بهر دي ایمان تعریف دار هو تصدیق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا ټول هغه څیزونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړي دي هغه ټول منل دې ته ویل شي ایمان مختصرا په عام الفاظو کوم دین چې نبی علیہ السلام راوړي دي کله کوم یې تفصیل کړی دي او کله کوم یې تفصیل نه دی کړی بس ټول منل دي ته ویل شي ایمان اوس ایمان کې قید بیان شو د غیب د مشاهدی نه بهر پستر ګوتا ته مثال دیوال سپین ښکارا شو او تا په یقین وکړو د ایمان نه وي کوم چې ستا په مشاهده پسترګو وګونو سترګو نخکاری او هغه ته معنی د دې وجه چې تا ته نبی عليه السلام راوړي دي د ایمان بالغیب دی الله پاک کی ایمان دی تعالی دل نه دی انبیاء کرام علیهم السلام دی ایمان دی په فرشتو دی ایمان دی په آسمانو کتابونو دی ایمان دی په آخرت حساب کتاب دی ایمان دی لیکي یوم تا نه دی لیدلی او دا معنی ولی چې ته متقی ستا ایمان په غیب دی اوس دا ټول منل ایمان د ایمان مثال د صحتمند دی د ایمان په مقابل کې دی کفر هغه څیزونه چې په مسلمان منل ضروری دي او دې کې یو هم چا پرېښود دي ته انسان کافر کیږي د کفر مثال د بیمار دی که انسان کې یو بیماری وي دي ته وایي بیمار مریض او چې اس قسم بیماری پکې نه دي ته وایي صحتمند نو د دې وجې نه په یوه عقیده د کفر انسان کافر کیږي او په سلم کافر کیږي خو چې یوه عقیده کې د کفر نه وي ټول په ټول د اسلام وي دا مسلمان دی مسلمان د پاره په شان د صحتمند ټول بیمارونو ځان پکار چې ځان وساتي ایمان کې دا ټول عقاید بدی بني اولنې صفات او شرط د مسلمان د متقی د پر ایمان بالغیب دا بنیاد اولنې شرط د متقی د پر عقیده شو چې د کې به ایمان وی په غیب باندې دویم شرط او صفت د متقی د پر دار چې دی به منځونه کوي اقامت د مانزو فرائض واجبات سنن مستحبات دا ټول به صحیح طریقې سره پر ادا کوي البته اقامت د مانزي صرف منځ ادا کول نه دي منځ چې کم سیز نه عبارت دی ټول به ادا کوي د مانزو فرض دي واجبات دي سنت دي مستحبات دي د جمع سره خپل وخت باندې سره د خشوع خضوع دا ټول چې وی اقامت د مانزه دار نو متقی د پاره شرط فهم نمبردار چې دی به منځ گزاري بالماز انسان متقی نه او دریم شرط او صفت دا متقی د پاره دادي چې دی بعد هغه مال نه چې موږ د تور کړی هغه با زمونږ د رضا د پاره خرج کړي نو چې الله جل شانه کوم مال ور کړی وي هغه مال بدی د الله جل شانه د رضا د پاره خرج کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مال کې د زکات نه علاوه حق شته یوازې زکات د مال حق نه دي چې زکات ته ورکو او د مال حق می ادا نه موږ بعضی مسلمانان دا چې خپل رشتہ داران ته صرف زکات ساتي
وی زکات ولا ورکوم بس داغي حق با زکات کې نه دی داغي حق د زکات نه علاوه تاثر زکات خود زور د مخه کله دی اسب ادا کې که طبیعت دی برابر دی او که برابر نه زکات په ادا کې نو کو فقیر له ورکو که رشتہ دار له ورکه اخر سم ورکه رشتہ دار له بدل زکات نه علاوه مال ورکه غاړه خلاصول نه دی غاړه خلاصول صاحب زکات باندې پارچا کی رشتہ دار به زکات د پانه ساتي غیر به زکات نه علاوه مال ورکړي او په دې کې الله جل شانه د عبادت مالی مسله بیان چې مسلمان با د منځ گزارې سره سره دی به صدقیم کوي دی به بخیل او شومنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په مسلمان کې بخل او بزدلی دا نه جمع کیږي مسلمان کې به غیرت وي د دین او مسلمان کې به سخاوي د دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي سخی انسان الله جل شانه خوخي مسلمان با مال لګي اجدا مسله د چرن مسلمان مال نه لګي او کافر خپل مال لګي تاسو دا کفار ګوري په دې خپل سره د کفر سمرا په دې خپل عبادت باندې مال لګي اگر چغی ته جنت نه ملاوي لیکن هغه مال لګي من مسلمانان سره د دي چې د جنت یقینم ساتو او داغه سره سره من مال نه لګ نو دریم صفت د متقی د پاردار چې دی بخل مال لګي امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د الله جل شانه سمره قوت ورکړي دي کاغه د مال دی کاغه د جسمانی قوت ته چې کوم ځای کې ضرورت به دا ټول بدی لګي دا د متقی د پار پکار او سلورم صفت د متقی د پاردار چې دی بپا هغه کتاب چې الله جل شانه نبی علیہ السلام ته نازل کړي پاغه باندې باندې ایمان سات پدې دې کې لفظ راغی بما انزل الیک پیغمبر علیہ السلام ته نازل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا قرآن مجید او د نبی علیہ السلام حدیث دا دواړه نازل قرآن کریم کې الفاظ او معنا دواړه د الله پاکي او نبی علیہ السلام په حدیثو کې الفاظ د نبی علیہ السلامي لیکن معنا د قرآن الله رب العالمین د طرف د نبی علیہ السلام حدیث دا هم د الله د طرف دی قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر علیہ السلام د خواهشات نه خبرې نه کوي بلکې د ته وحي کیږي او کدا وحي الفاظ هم در الله پاک د طرف او مانم د الله وی هغه توي قرآن او کدا وحي الفاظ د پیغمبري او معنا د الله پاکي د تویل شي حدیث د دې وجنا د قرآن مجید سره حدیث منل هم فرض دي که یو سړی وي ز قرآن منم حدیث نه منم دا سړی مسلمان نه دی دی به قرآن هم مني او د دې سره به حدیث هم مني د حدیث منکر شرعا کافر دی دا منیر شاکر چې اخر کې علماء په فتوا د کفر اوله ګولا دا غي یو وجدا وجه د حدیث نه منل اوس چې کوم پر کټیان لګیا دي هغه هم دغه عقیده چیړي وی قرآن منو حدیثونه نه منو دا عقیده د کفر ده بما انزل الیک مفسرین دا دواړه ذکر کړي قرآن منل ور سره حدیث منل دواړه بما انزل الیک دي هغه وخت پورې سړی مسلمان او متقی نه دي تر کومه د قرآن ور سره حدیث دواړه نه منلي نو حدیث منل ګوري ضروری دي یوازې سړی په دې نه خلاصي قرآن منم بس مسلمان نه یوازې په قرآن سړی مسلمان نه دي قرآن ټول منل نو قرآن کې قرآن منلم دي د نبی علیہ السلام حدیث منل هم دي الا بسړی مسلمان او شپږم صفت پنځم صفت د متقی د پاره مخکنی آسمانی کتابونه تورات انجیل زبور او سل صحیفی منل دا ټول دا هم د متقی د پاره ضروری او شپږم په آخرت باندې یقین د مرګ نه بعد چې سدي دا ټول منل کوم چې شریعت ذکر کړی دي هغه د مرګ نه بعد حساب کتاب د قبر عذاب سوال جواب جنت جهنم پولیس صراط حوض کوثر دا ټول منل په آخرت کې دي چې مسلمان کې دا شپږ واړه صفات رالل دی متقی شو نو دته د کامیابی زیر ملو شو د دنیا هم او د آخرت هم نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په برکت د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی الف لام میم الله پیږي په معنا د دې حروف باندې ذالک الکتاب
دا کتاب لا ریب فی هیڅ شک نشتا پدی کتاب قرآن مجید کی هدن دا قرآن کریم ہدایت دی للمتقین دا متقیان دا پارا الذین متقیان آکسان دی یؤمنون بالغیب چی ایمان ساتی پا غیب باندی ویقیمون الصلاة او دی ادا کی منزنا ومما رزقناهم ينفقون او دا باز دا غمال نچمون بی تورگڑی بی خرچ کی دا اللہ پاک بلا رکی والذین متقانا کسان دی یؤمنون چر ایمان ساتی بما باغسبان انزل الیکا چتا تنازلی کی پیغمبر علیہ السلام تا تنازلی کی قرآن مجید چلپاز او مانات بار زمنگا دا تا تنازلی کی حادیث داغی مانا بزمنگ دا طرف الفاظ بستاوی وما انزل الیک او پا کتابون باندې چستان وړاندې نه وما انزل من قبلک او پا کتابون باندې چستان وړاندې نازل شوی دی قرآن مجید نه علاوه تورات انجیل زبور او آسمانی صحیفه وبالآخرة هم یوقنون او آخرت باندې هم بی یقین ساتي اولئک دا کسان علی هدى من رب هدایت باندې دی په دنیا کې د خپل رب د طرفنا واولئک هم المفلحون او دا کسان چې دوی کامیاب دي په آخرت کې دي ته دنیا کامیابی هم ملو شو د آخرت کامیابی هم ملو شو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په دغه خلقو کې د جن تیرولو او په آخرت کې د پاسولو توفیق نصیب کړي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین